اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ډسکشن کو په تایرايډ ګلینډ باندې. نو تایرايډ ګلینډ دا یو ګلینډ دی چې د لیرکس ریجن نه لاندې موجود دی. ټیک ده، لیرکس ریجن دی، د هغې نه پس ټریکیا ده، ریسپیریټري ټریک چې کوم دی، او د دې د لاندې چې کوم دی تایرايډ ګلینډ موجود دی. د تایرايډ ګلینډ جرنل لوکیشن مونږ بیانو چې دا بیلو لیرکس پروت دی. او لکه مثال کې طور پر مونږه ساده مثال اخلو. ټیک ده، ماوت ریجن شو، د ماوت ته چې کله دننه ورننوځي او مخامخ چې کوم پارت دی هغه پیرکس ریجن دی. د پیرکس ریجن نه لاندې لیرکس ریجن دی، ساوند باکس چې ورته ویل کېږي، ترتوړی. ټیک ده، او د هغې د لاندې چې کوم دی بیا تایرايډ ګلینډ دی. تایرايډ ګلینډ جرنل شیپ ته که مونږ وګورو دا بټرفلای شیپ دی، د لولکۍ په شان شکل دی، او تقریبا د دې ویټ 20 to 25 ګرام دی. 20 to 25 ګرام دی. د دې تقریبا دوه پارټس دي، دوه لوبز دي، یو لیفت سایډ دی بل رائټ سایډ دی، رائټ سایډ او لیفت سایډ. د دې رائټ سایډ او لیفت سایډ په منځ کې چې کوم دی یو برج لایک سټرکچر دی، او دغه ریجن ته مونږ ایستیمس وایو. ټیک ده، نو تایرايډ ګلینډ د دې دوه لوبز دي، یو رائټ سایډ او لیفت سایډ، او د دې په منځ کې کمیونیکیشن برج دی او دغه ته ایستیمس ویل کېږي. ټیک ده، د دې نه علاوه چې کوم د تایرايډ ګلینډ دی دا سپیشل سیلز نه جوړ شوی دی. دغه سیلز ته مونږه تایرايډ فالیکلز وایو. ټیک ده، او په دې تایرايډ فالیکلز دا یو سیل دی، مثال کې طور پر دا یو سیل اونګدي راواغستو، نو د یو سیل ته په شریکه سره تایرايډ فالیکل ویل کېږي. او په تایرايډ فالیکل کې دننه مختلف سیلز دي تاو شوي، او دغه سیلز چې کوم دی پالیکولر سیلز ویل کېږي. ټیک ده، د دې پالیکولر سیلز په منځ کې کولایډز ګلایکو پروټین موجود دي. په دې منځ ریجن کې څه موجود دي؟ کولایډ ګلایکو پروټین. او د دې مطلب فالیکولر سیل او کولایډ ګلایکو پروټین چار چاپیره یو کپسول، یو میبرین چاپیره شوی دی. د میبرین د کنیکټیو ټیشوز جوړ شوی، نو ما لیکلی کپسول اف کنیکټیو ټیشوز. ټیک ده، دا صرف او صرف یو سیل دی چې د یو سیل لاسي دغه شانتي دا د ډیر شي سیلونه جوړ شوی دی. د دې نه علاوه د سیلونو سره خواته یو کچ غونده کې بل سیلی چې هغې ته مونږه سی سیل وایو، او د دې سی سیل مین فنکشن دا چې دی به کالسیټونین دا پروډیوس کوي. جرنلی مونږ وایو چې تایرايډ ګلینډ درې قسمه کیمیکل ریلیز کوي، یو ته ویل کېږي T3، بل ته ویل کېږي T4، او بل ته ویل کېږي کالسیټونین. ټیک ده، نو T3 او T4 دا پالیکولر سیل دا ریجن پروډیوس کوي، او کالسیټونین چې کوم دی دا د دې فالیکولر سیل سره خواته کچ کچ سیلونه هغې ته سی سیلز ویل کېږي. صحیح ده، او دغه سیل چې کوم دی دا کالسیټونین پروډیوس کوي. ټیک ده، اوس دا کالسیټونین د دې ریلیزمنٹ دا د څه په مدد سره کیږي، څنګه د دې ریلیزمنٹ کیږي، د دې کالسیټونین کنټرول له چا سره دی. ټیک ده، نو مونږ مخکې ویل چې د کالسیټونین کنټرول دا د ټولو نه پیله د تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون سره دی. TSH تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون دا کوم ځای کو؟ تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون دا د انټیریور پیچوټری ګلینډ نه ریلیز کېدو چې کوم په برین کې، نو په برین کې چې کوم ګلینډ دی، کوم ګلینډ دی؟ انټیریور پیچوټری ګلینډ. هغه انټیریور پیچوټری ګلینډ به ریلیز کوي تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون. دا تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون به د بلډ په ذریعه سرچته کې راځي، تایرايډ ګلینډ ته راځي. څونه چې سیوا تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون راځي دومره سیوا به T3 او T4 ریلیز کیږي. نو اولنۍ خبره په کنټرول کې چې د T3 او T4 دا مین ریلیز کیږي د چا په مدد سره؟ د تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون په مدد سره، چې هغه ریلیز کیږي د انټیریور پیچوټری ګلینډ. دویم پوینټ هغه پکې دی آیوډین. د آیوډین کو چېرته کې ډیفیشنسي راځي، کمې راځي، نو T3 T4 هارمون به نه ریلیز کیږي. ولې؟ ځکه چې د T3 له او T4 هارمون له د آیوډین په نسبت په بنیاد باندې نوم ورکړی شوی دی. د T3 اصل کې خپل مطلب څه دی؟ ټرای آیډیو تایرونین.
ټرای ایډیو تایرونین مطلب دا دی چې د T3 په شکل کې به 3 ایوډین موجود دي او د T4 څه مطلب دی ټیټرا ایډیو تایرونین چې په د T4 په شکل کې به 4 ایوډین موجود دي. نو ایوډین چې کله د انسان په جسم کې کمی راځي نو T3 او T4 به نه ریلیز کیږي چې T3 او T4 نه ریلیز کیږي نو په دغه ټیم کې انسان ته چې کم دی د ایوډین د ډیفیشنسي د وجې نه ګایټر بیماری لګېدلی شي غور چې کم دی هغه کاس کیږي ټیک ده. نو دویم ریزن چې کم دی هغه ایوډین شو چې کله یو کس ایوډین نه استعمالوي نو د ده به ګایټر بیماری راځي د ده به T3 T4 هارمون نه ریلیز کیږي د دوی باډي چې کم میټابولیزم دی هغه به صحیح نه د په جسم کې چې کم دنه توړ فوړ کیږي هغه به صحیح نه. دریم نمبر پوینټ چې کم دی هغه نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دی. ګوره T3 T4 هارمون د دې ریلیزمنت هغه په نیگیټیو فیډبیک میکانیزم باندې چلیږي څنګه لکه مثال کې تور پر کو په بلډ کې د T3 او T4 اماونت دا سیواو نو دا په بلډ کې لاړ شي چېرته کې هایپوتلمس ریجن ته برین ته او په برین کې به چې کم مطلب د برین چې کم ټروپونین ریلیزینګ فیکټر دا هایپوتلمس ریجن ریلیز شو دا چې کم تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون دغه سټیمولیټ کوي ټیک ده. نو T3 T4 هارمون به برین ریجن ته لاړ شي او په برین کې به دا وکتلی شي چې الکه دلته کې دا T3 او T4 اماونت کم دی په بلډ کې چې کمی نو الکه به T4 تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون چې کم دی ریلیز شي چې ریلیز شي نو بیا به دی T3 او T4 سټیمولیټ کړي نو T3 او T4 به سیوا ریلیز شي د دې په مدد سره به T3 او T4 اماونت هغه برابر شي. اوس دویم ریزن بیانو کو چرته کې T3 او T4 په بلډ کې سیوای نو بیا به دا په بلډ کې چرته کې برین ته ودی چې کله په بلډ کې دا برین ته لاړ شي نو په برین کې به T3 او T4 تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون هغه انهبیټ شي بند بشي نو چې تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون انهبیټ شي نو دی به تایرویډ گلینډ ته ناراضي چې تایرویډ گلینډ ته ناراضي نو T3 او T4 به نه ریلیز کیږي ٹھیک ده. نو زه به جرنل ویم چې T3 او T4 د دې مین ریلیزمنت کنټرول چې کوم دی هغه تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون سره دی. نو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم اصل کې ویل کیږي څه ته نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دې ته ویل کیږي چې کله یو هارمون ریلیز شي ټیک ده او هغه د بل هارمون افیکټ چې کوم دی هغه ریډیوس کی یا هغه بل هارمون چې کوم دی هغه انهبیټ کی کله چې د یو هارمون اماونت په بلډ کې ډیر زیات سیوا شي او د اماونت د سیوا کېدلو د وجې نه بل هارمون چې کوم دی هغه انهبیټ شي دې عمل ته نیگیټیو فیډبیک میکانیزم ویل کیږي. لکه کو چرته کې T3 او T4 هارمون په بلډ کې د اماونت سیواو نو تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون به انهبیټ شي کو چرته کې تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون دا چې دا څنګه انهبیټ شي ټیک ده نو بیا بدل لګي T3 او T4 هارمون نه پروډوس کیږي بس دې ته نیگیټیو فیډبیک میکانیزم ویل کیږي. بل ما پوینټ لیکلی دی چې باډي کنډیشن ګوره T3 او T4 هارمون د دې ریلیزمنت هغه هم عموما د باډي په کنډیشن باندې ډېر غټ ډیپینډ کوي څنګه په باډي کنډیشن باندې ډېر غټ ډیپینډ کوي کله چې انسان ماشومي ورکوټي نو د دو باډي ګروث چې کوم دی هغه سپیډي تیزي ټیک ده او چې کله باډي ګروث تیز او مطلب د جرنل میټابولیزم سیوا دي او چې کله جرنل میټابولیزم سیوا او توړ فوړ سیوا نو T3 او T4 هارمون به سیوا ریلیز کیږي. دغه شان دی چې کله انسان سیکشوال میچورټي ته رسي بلوغت ته رسي په هغه ټیم کې چې کوم دی هم T3 او T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي ټیک ده. د دې نه علاوه کله چې یخني ډیره زیاته ټیک ده نو په دغه ټیم کې به هم T3 او T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي او بل چې کله انسان ډیر زیات وږي په دغه ټیم کې به هم T3 او T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي. څلور سیزونه مونږه بلکې څلور سیزونه مونږ ډسکس کړل. اولنې کله چې ماشوم مطلب ورکوټي یو کس ورکوټي نو د دوه T3 T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي. سیکشوال میچورټي په ټیم کې به T3 T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي. چې کله یخني ډیر زیات T3 T4 هارمون به سیوا ریلیز کیږي. چې کله انسان وږي په دغه ټیم کې به T3 او T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي. دا مختلف د ریلیزمنت کنډیشنز ټیک ده. اوس د تایرویډ سټیمولیټینګ د T3 او د T4 هارمون د مین فنکشن څه دی څه کردار دی څه رول دی نو اولنې ما لیکلی بیسل میټابولیک ریټ د انسان په جسم کې چې کم توړ فوړ کیږي کم ګلوکوز بریک ډاون کیږي کم ریسپیریشن عمل کیږي
مونږ جرنلی وایو چې کله ګلوکوز د اکسیجن سره میلاو شي نو کاربن ډای اکساید واټر او ای ټي پی انرژي پروډوس کوي ٹھیک ده. نو چې کوم د انرژي د پروډکشن کیږي دا پروسس سټیمولیټ کول دا پروسس سپیډ اپ کول دا مین کار چې کوم دی د T3 او د T4 هورمون دی. کله چې T3 او T4 هورمون سیوا ریلیز کیږي میټابولیزم به تیز ٹھیک ده. د انسان په جسم کې به انرژي زر زر پروډوس کیږي. کله چې T3 او T4 هورمون کم ریلیز کیږي نو انرژي به کم پروډوس کیږي. بل دا خبره چې کله هم T3 او T4 هورمون دا ریلیز کېدو نو د انسان په لیور کې به د کولیسټرول سنتیسس کیږي ٹھیک ده. د کولیسټرول سنتیسس سټیمولیټ کول د سنتیسس اف کولیسټرول ان د لیور دا سټیمولیټ کول لا مین کار چې کوم دی دا T3 او T4 هورمون دی. بل اهم خبره فیټس او انفنټ ماشوم چې کله پیدا شي او ماشوم چې کله مور په جسم کې دننه موجودي په دغه ټیم کې هم T3 او T4 هورمون مین رول چې کوم دی هغه دا دی چې نرو سیستم د انسان د دماغ او د انسان سپینل کارډ د دې جوړول په دې کې مین کردار چې کوم دی هغه د T3 او د T4 هورموني. دې خبرې مطلب دا شو چې کله یو ماشوم پیدا شي او د منټلی کمزوري ذهني کمزوري ټیک ده نو د دغه ټیم کې چې کوم دی د T3 T4 هورمون دته په پیکس اماونټ کې نه میلاو شي. پوینټ نمبر 4 هغه دا دی چې دو مین کردار د T3 او T4 مین کردار هغه پس کې دی development and maturations of skeleton. ماشوم لویدل او د دو چې کوم اډوکې دي د یا دو چې کوم سکیلیټل سیستم دی د چې کوم نظامی ډانچه ده ټیک ده دغه ټوټلی سیستم د دې ډیولپمنٹ مین کار چې کوم دی هغه د T3 او د T4 دی. د دې نه علاوه د انسان په جسم کې چې کوم ډایجیشن عمل کیږي کوم د خوراک فلو ده ټیک ده ما لیکلی کې پروموټ نارمل موټیلیټي اف د GIT. پروموټ مطلب دی چې خکوي نارمل موټیلیټي د انسان چې کوم عام د خوراک گردش دی په جسم کې. GIT ګیسټرو انټسټینل ټریک چې کوم ډایجسټیو ټریک دی الیمنټری کینال دی د خوراک نه لیدا په دې کې د خوراک چې کوم موومنت کوي نو چې کله T3 او T4 هورمون د انسان په جسم کې صحیح پروډوس کیږي نو د موومنت په پروموټ مطلب په صحیح طریقه باندې د موومنت کیږي ټیک ده. نو مین کار چې کوم دی هغه به ټوله فاینډ خبر لرا شو چې مین کار د T3 او T4 هورمون دا دی چې دی به گروث کوي ټیک ده میچوریشن به کوي سیکشوال میچوریشن به هم کوي او منټل میچوریشن به هم کوي صحیح ده. نو دا ټول مین فنکشن چې کوم دی هغه د T3 او د T4 هورمون دی. مونږ مخکې هم ویلي ول چې ابنارملیټي چې کله مونږ سټډي کوو نو یا به یو څه سیوا ریلیز کیږي او یا به کم ریلیز کیږي. نو د دې دوه قسمه ابنارملیټیز دي. یو ته ویل کېږي هایپرتایرویډیزم. هایپرتایرویډیزم چې کله تایرویډ ګلینډ خپل هورمون چې کوم دی هغه سیوا ریلیز کوي. هایپوتایرویډیزم چې کله تایرویډ ګلینډ خپل هورمون کم ریلیز کوي. دا دوه سچویشن دي چې تایرویډ ګلینډ خپل هورمون سیوا ریلیز کوي انسان ته به کمی کمی مسلې راځي. تایرویډ ګلینډ خپل هورمون کم ریلیز کوي انسان ته به کمی کمی مسلې راځي. پکار دا چې تایرویډ ګلینډ نه سیوا ریلیز کی نه کم ریلیز کی. انسان پکار دی چې تایرویډ ګلینډ په نارمل اماونټ کې خپل هورمون ریلیز کی. اوس کو سیوا ریلیز کیږي سم مسلې ورځي کو کم ریلیز کیږي سم مسلې ورځي. دا به ان شاء الله ډیسکس کوو. اولنې کنډیشن موږ ډیسکس کوو هایپرتایرویډیزم. دې ته اور سیکریشن هم ویل شي. مطلب دا چې کله تایرویډ ګلینډ خپل کیمیکل ریلیز کوي خو د خپل ځان د سیوا نو چې کله تایرویډ ګلینډ خپل کیمیکل ریلیز کوي نو دی به او چې سیوا ریلیز کوي نو دی به دوه ډیزیز کاز کوي. یو ته ویل کېږي ګریف ډیزیز او بل ته ویل کېږي ایکزوتالمیا ورته ویل کېږي. ګریف ډیزیز دا کم ډیزیز دی. نو ګریف ډیزیز دا داسې قسم ډیزیز دی چې دې ته مونږ ویلی شو اټو ایمیون ډیس آرډر. اټو ایمیون ډیس آرډر د انسان ایمیون سیستم د انسان قوت مدافعت هغه په خپله باندې انسان له نقصان ورکوي. پکار دا ده چې د انسان قوت مدافعت د انسان ایمیون سیستم د انسان په جسم کې چې کوم ډیفنس سیستم دی هغه د مختلفو جراثیمو د مختلفو بیمارو د مختلف وایرس بکټیریا دغه خلاف مقابله وکړي. خو نه د لکه داسې چلو شي چې د انسان کوم ایمیون سیستم دی هغه په خپله باندې انسان له نقصان ورکړي. څنګه انسان له نقصان ورکړي؟ د انسان چې کوم ایمیون سیستم دی خاص کر انټي باډیز ځکه چې په ایمیون سیستم کې ټول غټ رول چې کوم دی هغه د انټي باډیز دی.
دغه انټي باډیز چې کوم دی هغه میمیک جوړ کړي. میمیک مطلب کاپیانې جوړ کړي. د څه کاپیانې جوړ کړي؟ د تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون. چې کله د انسان خپل ایمیون سیستم هغه د میمیک مطلب کاپیانې جوړ کړي د تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون. اصل کې تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون نه وي، خو د هغو کاپیانې. نو چې د تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون څه فنکشن او هغه فنکشن بیا د دغې کاپیانو شي. ټیک ده. د تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون مین فنکشن دا دی چې دی به T3 او T4 هارمون سټیمولیټ کوي. نو کم څنګه ایمیون سیستم انټي باډیز چې کم میمیک کاپیانې جوړ کړي دي د تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون، دی به چې کم دی T3 او T4 هارمون دا به سټیمولیټ کوي. کله T3 او T4 هارمون زنګ په جسم کې سیوا پروډوس کیږي، نو دغه ډیزیز ته مونږه ګریف ډیزیز وایو. اصل کې په دې ډیزیز کې کمی مسلې راتللی شي. انسان ته کم سیمټم ظاهرېدلی شي. نمبر 1 جنرالي د T3 او T4 مین فنکشن دا دی چې د میټابالیزم سیوا کوي. د انسان په جسم کې توړ فوړ سیوا کوي. نو پکار دا چې د انسان میټابالیزم سیوای، د انسان په جسم کې چې کوم خوراک دی د هغې ډایجیشن سیوای، د انسان په جسم کې چې کوم دی انرژي پروډکشن سیوا کیږي. خو یاد ساتئ چې د هر یو سیز اکسس د هر یو سیز سیوا کېدل دا نقصاني. لکه انسان په جسم کې میټابالیزم کې توړ فوړ کیږي، سیوا کیږي. نو چې سیوا کیږي سیوا هیټ په پروډوس کیږي، او چې څونه سیوا هیټ پروډوس کیږي دومره به باډي ګرمېږي. ټیک ده. نو های میټابولیک ریز د انسان په جسم کې بدن نه ډایجیشن عمل توړ فوړ هر څه به سیوا تیز وي. دویم چې کله میټابولیزم سیوای، هارت بیټ په سر سیوای، د انسان زړه چې کم دی هغه سیوا دربېږي. وس زړه چې کم دی هغه سیوا دربېدل دا نه دی پکار. ټیک ده. د زړه نارمل خپل هارت بیټ ته فلس ریټ ته چې هغه غوای 72 پر منټ ته مطلب 72 پاره پکار دا چې یو اډلټ کس چې کم دی د زړه په یو منټ کې 72 پاره دا چې کم دی پمپینګ کې یا بیټ دغه دومره پکار. د دې نه علاوه چې کله زړه درباسي وای، نو یاد ساته زړه درباسي وای مطلب د زړه چې کم دی د وینه په تیزه سره وباسي. نو چې کله هم د هارت بیټ سیوا او نو بلډ پریشر به خامخا سیوای. صحیح ده. خامخا او بلډ پریشر سیوای اینه بچ کم دی او پریشر سر په باډي کې فلو کوي. ټیک ده. نو د بلډ پریشر چې کله سیوای مختلف انسان ته مسلې راتللی شي. رینل فیلر ګرده پیل کېدلی شي. د دې نه علاوه چې کوم انسان په جسم کې مختلف رګونه دي یا خاص کر په برین کې چې کوم دي نری دغه دي ویسلز دي او دغه ویسل رپچر کېدی شي انسان ته هیمریجم کاس کېدلی شي. ټیک ده. د دې نه علاوه T3 او T4 هارمون چې کله هم ریلیز کیږي او سیوا ریلیز کیږي، نو د دې بل غټ مسله دای چې انسان ویټ لاس کیږي. ویټ ولی لاس کیږي؟ ډیو ټو لیس انټیک اف فود. خوراک چې کوم د انسان زړه نه کیږي، زړه ته خوراک نه کیږي. چې کله انسان ست زړه ته خوراک نه کیږي نو خامخا ته به انرژي نه میلاویږي. دا غي د وجنه بده ویټ لاس کیږي. بل دا خبره چې کله T3 او T4 هارمون دا سیوا ریلیز کېدل، صحیح ده، په ګریف ډیزیز کې، نو په دغه ټیم کې به د انسان خوب چې کوم دی هغه به مطلب ټربل وکړي، خوب کې به یریږي. ټیک ده. د دې نه علاوه خوب بوله نه ورځي، بېچینه وي. ټیک ده. د دې نه علاوه شپږم ریزن دا راتلی شي پریفیوز سویټینګ. دوی چې کوم خولۍ هغه به ډېر زیاته سیوا وځي، خوله به ډېر زیاته سیوا وځي. ان ټایم به چې کوم دی خوله به پیراماتي. نو پریفیوز سویټینګ خوله به ډېر زیات راځي. د دې نه علاوه نرنس، هر ټایم به چې کوم دی پریشانی په زړه کې به یری. ټیک ده. دې ته ویل کېږي نروسنس. انسان چې کوم دی هغه اني ټایم هغه بېچینه وي. نو مونږ مختلف پوینټ بیان کړل. ټیک ده. خوب به چې کوم دی هغه به دغه مطلب ډسټرب وي، خوله په ډېره زیاته سیوا راځي. چې کوم نرو سیستم دی هغه به یې کنفیوز وي، نرنس پورته راځي. د دې نه علاوه ټمپریچر به چې کوم دی هغه به د باډي ډېر زیات سیوا کېږي، ځکه چې موږ په اوله کې ویل چې د میټابالیزم به سیوا وي. او د دې نه علاوه په خبره به له غوسه ورځي. نورس اګیټیټ مطلب داسې بیهیویر، داسې د دوی هغه سوچ، داسې د دوی ذهن، داسې د مایند جوړ شوي چې دوی په هره خبره باندې غوسه ورځي. ټیک ده. نو دا څنګه سره د ګریف ډیزیز او د انسان چې کوم اټو ایمیون ډیس آرډر دی، د انسان خپل ایمیون سیستم، خپل قوت مدافعت هغه خپل انټي باډیز هغه میمیک کافیانې جوړېدل شروع کی او دغه میمیک بالکل
تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون په شانتي او دا سټیمولیټ کی T3 او T4 هارمون چې څونه T3 او T4 هارمون سیوا ریلیز کیږي دې ته مونږ ویلی شو هایپرتایرايډزم او بیماری ته ویلی شو ګریف ډیزیز واز اگزوتالمیا څه ته ویل کیږي اصل کې اگزو ویل کیږي آوټسایډ ته تالمیا ویل کیږي آیس بال ته د سترګو چې کم بال نو چې کله د سترګو دا بال داسې داسې موږ ته ښکار چې د سترګې زنګ پسې بهر ته چا رایستې دي یا پړسوب یې وشي ټیک ده نو دغې سچویشن ته مونږه اگزوتالمیا وایو ټیک ده او دا اگزوتالمیا عموما دا کاس کیږي ډیو ټو ګریف ډیزیز د ګریف بیماری سره د انسان چې کله ګریف ډیزیز مطلب د تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون میمیک جوړیږي نو په دغه سچویشن کې انسان ته اگزوتالمیا وي داسې لکه چې څوک درپسې د قار هغه سترګې بهر ته راوباسي ټیک ده نو دا سترګې چې کوم آیس بال دی د سترګې چې کوم هغه بال غوندې کې دی دا یو قسم له سویل اپ شي وپړسیږي او چې کوم اربټ دی د سترګې د هغې نه لږ غوندې کې بهر ته موږ ته داسې ښکار چې دا بهر ته راوځي نو د ډیزیز سچویشن ته مونږه اگزوتالمیا وایو اصل کې په دې کې سمټم انسان ته کمی مسلې راغلي نو نمبر 1 خبره ده چې کم تایرايډ ګلینډ دی اوورال تایرايډ ګلینډ دی صحیح ده نو تایرايډ ګلینډ چې کم دی دا غي انلارجمنت شي او پړسیږي صحیح ده کم تایرايډ ګلینډ دا ټوټلی سویل اپ شي او پړسیږي دا اولنې سمټم دی د دې نه علاوه چې کم سترګه ده او د سترګې دا بال دی په دې کې موړې جوړ شي صحیح ده موړې شي نو چې کله موړې شي څنګه بلجینګ اپ آیس بال وایو ټیک ده د دې علاوه زړه دربا په دواړو کې په ګریف ډیزیز کوم او په اگزوتالمیا په دواړو کې به سیوای چې کله دواړو کې سیوای نو مطلب دا چې زړه دربا سیوای نو هغه سر ما مخکې تاسو ته ویلو چې سب وسر سیوای های بلډ پریشر صحیح ده بلډ پریشر به سیوای د دې نه علاوه ریسپیریشن به ریپیډي او بیا هغه سیم خبره ویټ په لاس کیږي نو دا ټوټلی د اگزوتالمیا مختلف سچویشنز ول اوس خبره کو په hypothyroidism باندې hypothyroidism مونږه already وی hypo mean under thyroidism mean thyroid gland secretion نو چې کله thyroid gland خپل کیمیکل کم ریلیز کوي نو دې ته به hypothyroidism ویل کیږي مطلب دا دی چې کم T3 او T4 چې کم هارمونز دي دا چې کله کم ریلیز کیږي دې ته به hypothyroidism ویل کیږي اوس کم ولې ریلیز کیږي تاسو په خپل سوچ کوئ ولې کم ریلیز کیږي نو تاسو په ذهن کې به یو سوچ راځي چې سیوا ریلیز کیدل نو هغه هم د تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون د وجود کم ریلیز کیږي هم د تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون د وجود کله چې تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون د پیچوټری ګلینډ دا کوم ځای کې موجود دی پیچوټری ګلینډ کې موجود دی چې کله تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون د پیچوټری ګلینډ نه کم پروډوس کیږي یا د سره پروډوس کیږي نه صحیح ده نو ډیو ټو لیک اف تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون پروډکشنز فرام پیچوټری ګلینډ will cause hypothyroidism چې کله تایرايډ سټیمولیټینګ هارمون دا کم پروډوس کیږي یا د سره پروډوس کیږي نه دا انټیریور لوب اف پیچوټری ګلینډ نه یا بل ریزن هم راتلی شي بل ریزن سره راتلی شي چې کله د انسان په جسم کې د آیوډین کمی راشي نو چې کله هم د آیوډین کمی رالي نو T3 او T4 هارمون به کم ریلیز کیږي ٹھیک ده یا د انسان چې کوم انزایم سیستم دی هغه فیل شي نو په دغه درو وانو کنډیشنز کې به سوچل کیږي هایپوتایرايډیزم کاس کیږي چې د کې انزایم سیستم هغه ډیمیج شي نو انزایم چې کوم سیستم دی ټیک شو هغه ډیمیج شي نو په دغه ټیم کې به هم هایپوتایرايډیزم هغه کاس کیږي اوس کو چرته کې هایپوتایرايډیزم کاش شي نو انسان د کمی مسلې راتلی شي نوګه وخت یو خبره کړې و چې کله هم د انسان په جسم کې د آیوډینو کمی راتلو نو په هغه ټیم کې به انسان ته یو بیماری کاس کیږي او هغه ته مونږ ویلو ګایټر ٹھیک ده ګایټر
نارملی پښتو کې مونږ دې لپاره ټکي استعمالو غور. نو ګوایټر کم بیماری ده؟ ګوایټر اصل کې داسې یو بیماری ده چې په هغې کې انلارجمنټ آف تایرویډ ګلینډ کېږي. چې کوم تایرویډ ګلینډ دی هغه به انلارج شي. نو چې کله تایرویډ ګلینډ انلارج شو، ټیک ده، دا ایوډینو د کمی د وجې نه، نو ډیو ټو ډیفیشنسي اف ایوډین هم تاسو لیکلی شئ چې ډیو ټو ډیفیشنسي د کمی د څه د ایوډین د وجې نه، ډیو ټو د ډیفیشنسي اف ایوډین. ولې دا پړسیږي؟ اوس یې ډسکس کوو ښه. ولې دا پړسیږي؟ ګوره کله چې انسان یو کار کوي او نه شي کولی، په ده باندې دغه کار زورور وي، حاوي وي، نو په هغه ټایم کې انسان له نقصان ورکړی کېږي. دا جرنل یو عام خبره ده چې یو کار او انسان یې کوي او هغه نه شي کولی، نو خامخا به دغه کار چې کوم انسان نه نقصان ورکوي. نو چې کله د انسان چې کوم تایرویډ ګلینډ دی هغه T3 هارمون پروډیوس کوي او هلته کې ایوډین نشته او T3 هارمون نشي پروډیوس کولی، نو خامخا به د دغې د ایوډین د ډیفیشنسي د وجې نه د تایرویډ ګلینډ نقصان پرې وځي او د دې د وجې نه به دې به سویل اپ کېږي، پړسېږي به. ټیک ده؟ نو په دغې سچویشن کې مونږ څه وایو چې دې کس ته کومه بیماري ده؟ ګوایټر بیماري ده. نو اولنی ریزن یې څه شو؟ د ایوډین ډیفیشنسي. نو تایرویډ ګلینډ نیډ ایوډین فار د پروډکشنز اف هارمون. تایرویډ ګلینډ ته ایوډین پکار چې د څه چلو کې دغه هارمون پکار کی. وس if iodine is deficient in soil or water، کو چرته کې په اوبو کې او په ځمکه کې، ټیک ده، د ایوډینو کمی، سو تایرویډ ګلینډ will unable to secrete thyroxine. نو تایرویډ ګلینډ به تایروکسین نشي پروډیوس کولی. as a result نتیجه به څه levels of thyroxine decrease in the blood. نو په بلډ کې به د تایروکسین اماونټ کم شي. اوس ته په خپله سوچ کوو چې کله په بلډ کې د تایروکسین اماونټ کم شي نو دا بلډ به چېرته کې ځي؟ برین ته به ځي. په برین کې بیا مثال کې طور پر د هایپوتلمس ریجن ته لاړو، هایپوتلمس کې به بیا د چل کې تارونین ریلیزینګ فیکټر به ریلیز کېږي، هغه به تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون سټیمولیټ کوي. چې کله تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون سټیمولیټ شي نو دی به بیا چېرته کې راشي؟ دی به بیا راشي تایرویډ ګلینډ ته، او په تایرویډ ګلینډ کې به څه چل کوي؟ هغه T3 هارمون به په زوره پروډیوس کوي. نو هلته کې T3 هارمون دپاره ایوډین نشته، نو نه پروډیوس کوي، نو دی به څه چلو کوي؟ انلارجمنټ اف تایرویډ ګلینډ به کاز کوي. ټیک ده؟ ونس اگین دوباره ته سکیچ ته ومو چې تاته پته ولګي. لیټ سپوز دا چې کوم دی څه شو؟ تایرویډ ګلینډ شو، ټي جي به زه کوم تایرویډ ګلینډ. تایرویډ ګلینډ چې کوم دی دی څه چل کوي؟ دی T3 او T4 هارمون نه ریلیز کوي یا کم ریلیز کوي. دا په بلډ کې به چېرته کې ځي؟ دا په بلډ کې ځي برین ته. په برین کې به کم ریجن ته راځي؟ په برین کې به دا هایپوتلمس ریجن ته راځي. هایپوتلمس ریجن کې به ټروپونین ریلیزینګ فیکټر دا به سټیمولیټ کوي، او دا چې کله سټیمولیټ شي نو چې کم لوبز دي او خاص کر انټیریر لوب دا چې څونه سیوا ریلیز کېږي نو تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون به سیوا چې کوم دی هغه ریلیز کېږي. دا به بیا چېرته کې راځي؟ دا به دوباره د بلډ په ذریعه سره تایرویډ ګلینډ ته راځي. چې کله تایرویډ ګلینډ ته راشي نو دلته کې د دې کار څه دی؟ د دې کار مین دی تایرونین پروډیوس کول، او د تایرونین د پروډکشن لپاره اصل کې د څه ضرورت دي؟ یا به د 3 یا د 4 ایوډینو ضرورت دي. اوس خو مونږ ووایو چې ایوډین نشته، نو دا سیل به چې کوم دی دا به امپلیم کېږي، دا به پړسېږي. نو دې ډیزیز سچویشن ته مونږ بیا څه ویلی شو؟ ګایټر بیماري ورته ویلی شو. ټیک ده؟ نو دا اوورال سکیچ دی دا د دې ګایټر بیمارۍ د پروډیوس کېدو. صحیح ده؟ اوس د دې نه بعد خبره کوو د څه په حواله سره؟ د ټریټمنټ په حواله سره، چې د دې ټریټمنټ په موږ څنګه کوو. نو ټریټمنټ علاج د ګایټر بیمارۍ علاج جنرالي مونږ خو وایو چې ګایټر بیماري دا لا علاج ده. ټیک ده؟ علاج یې نشته. خو کو انسان
په خپل خوراک کې چینج راولي. مطلب دا دی چې انسان داسې ټیبل سالټ استعمالوي، داسې ټیبل سالټ چې په هغې کې آیوډین موجود وي. ټیک ده، آیوډین پکې موجود وي. نو د ده په جسم کې به د آیوډین هغه ډیفیشنسي چې کوم دی هغه مکمل شي. نو میبي چې د ده کومه بیماري وه هغه مطلب تایرايډ ګلینډ یې امپلیم شوی او پړسېدلی او هغه ټیک ټاک شي. صحیح ده. دویم نمبر خبره اوس ډسکس کوو په کرټینیزم باندې چې کرټینیزم څه ته ویل کېږي.